السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بیا ستاسو په خدمت کې مختصر یو ورکوټ غونې ویډیو کوم. خو تاسو ته ما د ویډیو په شروع کې دا خبره کړې وه او کوم چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته د حرم شریف دا تصویرونه او د ویډیوګانې په اسانه طریقه باندې میلاویږي. نن باران و نو دا چې کوم ګاډي تاسو مخکې کتلي وو دا هغه ګاډي دي د طواف او د سعی چې خلک پکې میزانین فلور کې طواف هم کوي او چې کله د طواف نه فارغ شي نو بیا سعی ته دېخوا راوړو. دا هغه ګاډي دي دا نن ټول را چلولي دي دېخوا ابوجهل مامونو طرف ته. دلته به ولاړي بیا چې کله دا باران ماران ختم شو نو دا به واپس دندې ته بوځو. دا تاسو وینئ لا تعداده ګاډي دي او داسې وخت راشي حرم کې چې څوک لاړ شي د ګاډي حاصلولو دپاره. نو هغوی په انتظار کې ناست دي چې بل کس طواف وکړي فارغه شي د سعی نه فارغ شي چې هغه ګاډی واپس جمع کوي نو هغه بیا دغه انتظار والا کس له ورکړي. دا یو غټه اداره ده، اداره خدمات تنقل بالمسجد الحرام، عربیات فی خدمتکم. ستاسو په خدمت کې دا ګاډي دي وي. دا هغه ګاډي دلته ټول راوستي دي نو د باران په سلسله کې چې نن باران و او دا تاسو ولیدل هاخوا نور هم ولاړ دي هغوی له ورځو چې هغه هم ووینئ هغه ځان له جدا او دا نور جدا دي. دا تاسو وینئ دا مخامخ چې دا مروه ده. د خلک ماسپښین لمانځه نه فارغه شو اوس راوتو کې دي بهر ته راوځي نو خپلو رهایش او فندقونو ته به ورځي روان دي. تاسو وینئ هغه تعداد سره خلک د ماسپښین لمانځه نه فارغه شو اوس ورځي. د دې حرم شریف 94 ګیټونه دي. داسې نه چې ته وایې چې په حرم کې خلک لمونځ وکړه او دقه په دې یو ګیټ ټول راوتل، نه، په هر طرف باندې دغه لا تعداده خلک وځي بهر ته چې کوم طرف ته ته ورځې په هغه طرف به دغه شانتې رش وي. او دا صرف د مروه په طرف باندې راغلو. دا دې طرف ته بیا ورځي خپل رهایش ته. دا هغه غزه طرف دی، غزه دا یو ورکوټه غونې ویډیو مې وکړه په فرمایش د ډاکټر فهیم شاه.